الصلاۃ والسلام تابعدار دی که گورنر دی هم د نبی علیہ الصلاۃ والسلام تابعدار دی ځکه هغه دغه عقیده او نظریه وا کوم ته حکمرانی میلاو دا کوم ته گورنری میلاو دا کوم ته بادشاہت میلاو دی د دې اصل وجہ د نبی علیہ الصلاۃ والسلام تابعداري ده عمر فاروق رضی الله عنه چې کله بادشاہی وقت حکمرانی وقت امیر المؤمنین جوړ شو اعلان وکړ خلکو زما چې څومره گورنران مشیران وزیران وي ای په خپل کور باندې چوکیدار نه ودرې ځکه چې چوکیدار ولاړ دی بیا به عوامو ته داغه سره ملاقات کول مشکل وي بیا به عوام داغه سره نشي ملاویدلې بلدار چې زما گورنر به د باریک کپړې نه د اعلی او د قیمتي کپړې نه ځان ساتي نو چې کله گورنران په علاقو باندې مقرر کړ او دا خو د الله نه یریدونکي خلک نو بیا به ګرځېدا او د خلکو نه به د خپل گورنر باره کې تپوس کوخه ورته به ولکه ما چې دا کوم گورنر مقرر کړي تاسو د گورنر نه خوشاله یو کنه دا گورنر تاسو په تبه باندې برابر دی او کنه نو د خلکو نه پوښتنه وکړه او خلکم لک خلک نه د لسو لکو کسانو مجمع ناسته ده پاغي کې د هر علاقې او د هر ملک نماینده ناسته او د ټولو خلکو مخامخ هغه پوښتنه کوي گورنر مو څنګه دی یو کس پاسه وی امیر المؤمنین تاسو خپل گورنرانو باندې پابندی لګولې ده چې له چوکیدار نه مقررې د باریک لباس نه چي زمونږه چې د شام کم گورنر دی حیاض بن غنم رضی الله عنه اب خپل کور باندې خپل دروازه باندې چوکیدار مقرر کړي لباس ډیر باریک او بهترین اعلی قسم لباس اچولې عمر سے پدغه ټیم کې محمد بن مسلمہ رضی الله عنه ته فرمایل ورشا او عیاض د گریوان نه ونیسا زما دربار ته حاضر کا حکمران دی گورنر دی د علاقې چې څنګه ورله وکتل په کوڅه باندې چوکیدار ناس دی لباس ته ورته وکتا لباس هم عالی شان او اعلی قسم لباس دی گرفتار کو د عمر سے دربار ته راوست عمر فاروق رضی الله عنه ورته فرمای اے عیاضا ته خو یو شپون کی بچی ستا بابا بچی سره ولی په باندو کې به اوسېدا کله چې ته گورنر شوې تا خپل ماضي یې راکړه خپل ابتدا یې راکړه خپل غربت او مسکنت یې راکړه خپل کمزوري یې راکړه وې دې د گورنرۍ نه ختم کړ فورا دغه خلاف اعلان یو کړ عیاض د گورنرۍ نه ختم دنن نفس بده گورنر نوی ددن عہدہ واغستلے شو محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ تو فرمائی اے محمد دے اولیگا چیلی ورلور کا دا مکی مکرمی او دا کرنگی دا مدینی منوری دی غرونو کی با دے لگیا اشپک میاشتا پوری با دے چیلی سری زکا چی دا پلار نکا دا قصد دا چیلی بے سرولی او دې چنن کله گورنر شو د خپل دروازه د غریبانو نه د مسکینانو نه د خپل ما تختو د ملاقات نه منکړه بندای کړي دا دربانې ودرولې دا مونږ ته چې سم ملودي دا خو د نبی رسول الله صلوات و برکت ملودي دا خو د اسلام د برکت ملودي صحابه رضی الله عنهم دا قرنګ خلقوها د هیڅ پروا نه کوي ام دانوی چې امیر المؤمنین سبکو گورنرۍ نه دی راکوس کړما وسوسو کما نه فورا چې کوم حکم د عمر راغې د امیر المؤمنین راغې سر پسینه باندې هغه تسلیم کا شیلې واغستی ځکه د صحابه
منشا دا وا د رب رضا وا که حکمران یم هم به رب راضي کوما که چیرې سړون کې یم هم به رب راضي کوما د چا د مالدارۍ پروا به نه کو عمر فاروق رضی الله عنه اعلان کړی غریب مالدار به یو شان وي د قرآن فیصله ده که غریب راولګېده مالدار له گزار ورک او مالدار راولګېده غریب له گزار ورک بدله به د دوانو نه اغستل کېږي غریب به مالي مالدار به هم علي بیت الله شریف نه لګیا دې طواف کوي کمزور غریب صحابي دی د یو شاهزاده لګیا دی د بیت الله نه طواف کوي دا هغه خپا د په لباس باندې د پاسه ورله چې څنګه په خپا ورله نو د چې کومه چوبه وه هغه باندې د خپا ورله د ایثار شو هغه راتاو شو د صحابي له په مخ باندې گزار ورک چې څنګه ورله گزار ورک ا د عمر سے عدالت تراغه عمر سے عدالت کې عمر فاروق ته شکایت کړي اے امیر المؤمنین ستا په حکمرانی او خلافت کې یو شاهزاده مال گزار راک زه هو علم عمر سے ورته وی ښا شاهزاده راوغو ورته دا گزار دی ولې ورک وی امیر المؤمنین زروانم د بیت الله طواف وکاو او د زمان په شوبه باندې خپکه خودله د پاسا لیو کمیسیا چول عمر سے ورته فرمایي ښا پنیمه لار باندې پنیمه زمکه به تروانه او پنیمه به جوبه روانه زما د محمد علی السلام دا غریبانان صحابه دې ته په زمکه باندې د ګرځېدو اختیار نشته لري دې په زمکه باندې نه ګرځيږي ځان تیار کته نه بد رسول الله دا غلام بدلایلی دا نه بد نبی صلی الله علیه وسلم دا صحابي بدلایلی او ای خزا شاهزاده يم او یو غریب باندې چې به زمانه بدلالي دا زما گزار دا پنرم لاس دی داغه گزار پس خلاص باندې دی ځکه شاهزاده لاس ته مالدار خلک لاسونه خو پاسته هغه خو یو شی د سمکه نه راوچت کړي پسترګو کې اوخ کرا په جړا باندې شو او چې څنګه وي دی با بدلالي داغه حالات خراب شو حواسو کار پرې خو دا لیکن بل طرف ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابي دي رسول الله مبارک احادیث اوریدلې دي اخلاق د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نزد کړی دي فورا ورته ایزا بعد الله د رضا لپاره معاف کړی فورا ورته سوي اس کما وتا او مال چا خبره کړي سردار شاه بابا سره خیال کوم باندې چا आवाज کړي او خبره کړي زه چا خبره په ځان باندې نه پریدم ځکه زه د رسول الله د تعلیماتو نه خبر نه یم زه د رسول الله مبارک د احادیثو نه خبر نه یم او چې کله خبر شم نو که بیا حکمرانم یم دي کنه یار دام زما د الله بندره زم د الله بنده یم د دنه بم درې د پوسونه کیږي زمانه به هم درې د پوسونه کیږي ده هم داغي د بار تیارې کی زام داغي د بار تیارې کوم نو بیا بنه حکمران وخت درب ناراضه رب ناراضه کوي او نه د غریب سره رب ناراضه کوي نن زمانه غریب سره د الله د راضي کولو غم نشته دي نو رب بره حکمرانان هم داسې راولېږل رب بره حکمران هم د قرنګي بل روایت عمر فاروق رضی الله عنه دور دی یو کس د بیت الله نه طواف کو غریب صحابي هغه داغه په احرام باندې یا هغه په جوبه باندې خپکی خودله اگر پاسه د گزارې و څنګه گزار ورکه د عمر سے عدالت تلاله وای چې دراله گزار راک عمر صاحب راو وخت ورته گزار ورک ورله څنګه گزار ورک د مدینه منوره پرې خو د مکه وکړ لاړه وای زنا اعوذ بالله هغه اسلام کې نه داخليږي چې په کوم اسلام کې غریب او مالدار برابر په کوم اسلام کې غریب او مالدار برابر علاقې پرې خو داسې علاقې تلارې د کافرانو ملک دی دغه د عمر صاحب دور دی دغه سړي چې کم دنو اسلام پرې خو صحابه رضی الله عنهم لګیا دي جنگيږي علاقې فتح کوي دغه ملک ته هم ورسېدا چې دغه مرتد کس دغه ملک دنه موجود دی هغه یې و گرفتار کړ ورته ورته اسلام راوړه مهلت ورک
اسلام راوړه مسلمان شه. هغه ورته اسلام راوړم، خو که عمر فاروق رضی الله عنه د خپل لور نکاح ما سره کوي نو زه مسلمانېږم. ای ورته دا شرط خو در سره مونږه نشو لګولی، لکه دا خو د عمر صاحب دور، دا خو د هغه رضا ده که درکوي ټیک ده او که نه درکوي. نو د هغه ځای نه قافلې رالې، عمر صاحب ته د هغې کس کارګزاري واوروله، وایي جي هغه دقه شرط لګولی که عمر صاحب د خپلې بچۍ نکاح ما سره کوي نو زه مسلمانېږم. عمر صاحب ورته وفرمایل چې یو سړی زما د لور د نکاح په وجه باندې اسلام راوړي، تاسو زما نه تپوس ولې کوو؟ په حق ځای باندې به ورسره تاسو نکاح تړلې وه. داسې حکمران دا څه وجه وه؟ عزتمندو دا د قرآن نه خبره ده. زما استا حکمرانان د قرآن نه ناخبره، زما استا حکمرانان د انبیاء علیه السلام د طریقو نه ناخبره. یهود لګیا دي، عیسایان لګیا دي، د نبی علیه السلام په تاریخ روان دي، د عمر فاروق په تاریخ باندې روان دي. هغوی دنیا فتح کوي، ما او تا د عمر تاریخ پرېښوده، د عمر فاروق طریقه مو پرېښوده، په رستو باندې را روان دي. عمر فاروق رضی الله عنه د حمص گورنر جوړ کړ. عرض مې درته دقه کوو چې صحابو ته وګوره، د الله نه یریږي، نو ځکه خو د هر کس ته د هغه دروازه کولاو ده، او هر چا ته په خپل ځان باندې د اعتراض اختیار ورکوي، حق ورکوي که په ما باندې د چا اعتراضي نو ودرېږي، ما له چې کوم دی نو هغه ووایي، زه به دا اعتراض لرې کړم. عمر رضی الله عنه ګشته بهر ووته، حمص علاقې ته د خلکو نه یې تپوس وکړو، هلکه تاسو له ما ګورنر درکړی سعید بن عامر رضی الله عنه، دا ستاسو گورنر دی، تاسو دغه خوشاله؟ وایي جی موږ ته خوشاله یو، خو صرف یو څلور کمی دي پکې، بس دا څلور کمی دي د ځان نه وباسي. عمر فاروق رضی الله عنه ته پوښتنه وکړه کمی پکې څه دی؟ کمی پکې څه دی؟ تپوس کوي. وایي جی یو پکې دا کمی چې کله د شپې اوده شي نو سحر ناوخته د کور نه بهر راوځي، وختي نه راوځي. بل دا چې د شپې د دروازه بنده شوه، بس که په هر چا باندې څومره سخته ده، اواز ورته کوي، نارې ورته وایي، دروازه ورته ډبوي، خو بیا د دروازه د شپې چاته نه کولاوي. بل دی په میاشت کې یوه چوټي کوي، او څلورم دی په کال کې یو پیره، په ده باندې بیهوشي راځي، خو داسې بیهوشي لکه د مرګ په شان. ټول خلک وایي ګینې سعید بن عامر مړ شو. عمر فاروق رضی الله عنه سعید بن عامر را وغوښته، د تمام مجمع مخکې د هغه نه پوښتنه کوي، ګورنر دی، ایمان یې موږ تاسو په خپل امپیې ته داسې خبره کولی شو؟ امینې ته داسې کولی شو؟ حکمران وقت دا که حکمران فاسق او فاجر او غلط کار کوي، او یو کس را پاسېده او تا ته ووي چې ستا دا حکمران وقت دا د رب باغي جوړ شوی، د نوم د رسول الله علی، د نوم د قرآن علی، د نوم د یو اسلامي انقلاب علی، او د هغې په اړه کې د مغربي تهذیب خورول غواړي، د په ملک کې فحاشي خورول غواړي، نو بیا ما ورته څه وایو؟ دا سړی ټیک نه دی، دا مولا ټیک نه دی، دا کس ټیک نه دی، ځکه د سوچ ستا د پارټۍ خلاف دی، د سوچ ستا د مشر خلاف دی. نو بیا ما او تا د هغه پسې لګیا یو کنسل ورته کوو. اگر که زما لیډر، زما حکمران، زما مشر هر قسمه غلط کار کوي، زه د هغه غلط کار دپاره لګیا یم، د هغه دفاع کومه چې په ده باندې څوک لاس اوچت نه کړي. عمر صاحب ودرېده، وایي پاسه سعیده ستا دا ماته خلک په تا باندې اعتراض کوي. وایي جي څه اعتراض کوي؟ وایي دوی وایي چې کله سعید د شپې کور ته ننوځي نو سهار ناوخته راپاسي، څه وجه د رشا وایي؟ وایي جي او رشا وایي. نو بیا ورکړه جواب. سعید صاحب ورته وایي امیر المؤمنین جواب مناسب نه ګڼم، لیکن بیا هم در کومه، ځکه دا زما او زما د رب معامله ده، خو ته چونکې امیر او د امیر حکم منل لازم دي، د امیر المؤمنین حکم لازم دی. نو امیر المؤمنین
چې کله زه د کور کې یو بیبي وی یو ځای نور زمون سره غلام نشته خادم زمونږ نشته چې زمونږ خدمت وکړي کور کې می بیبي دا بس هغه سار را پاسي زمرا پاسما ډوډۍ واغو بیا چې کوم دنه اوړه واغو هغه ته لګ انتظار وکړو چې کله خمبيره شي داغه نه پس ډوډۍ پخکو هغه ډوډۍ اخرم بیا بهر راوځي خلیفہ د علاقې گورنر زما استاد کې پی کې یا دغه پاکستان لوی علاقې د داغه گورنر دی ښا ډوډۍ په خپل باندې پخې ډوډۍ په خپل باندې د رسول الله مبارک چې پکم کار پکور کې اوبر اغستل ډوډۍ راغستل خوراک کول دا به خپل باندې راغستل او ځان ته وکړ چاله تکلیف نه ورکو نو ما دا دل تراسو هغه ځین आवाज ورک او که څوک ورته لګا کار ور سره لګو کا نو هغه کې بلکې سوې مردا دا د خزې دله دا د خزې نه یری رسول الله تاریخ وګورا صحابه او تاریخ وګورا د علاقې گورنر لګیاله د بیبي سره په خپل لاس باندې اوراغي په خپل لاس باندې ډوډۍ پخې داغه نه بعد چې کوم دین هغه بیا بهر راوځي عمر سے وی الله شکر ہے چې کوم گورنر مې لګولې دې په صحیح مانو کې د قوم خادم دی وی بل اعتراض در باندې کوي جی بل کم یو اعتراض دی وی دویم دی وی چې کله د شپې دې ودشي نو دې چاته بهر نه راوځي هر څومره کدتا ضرورتمن راغې خو دې بهر نه راوځي دروازه نه کولاوي وی چې ما شپه ورځ تقسیم کړي شپه مې الله لور کړی دا ورځ مې مخلوق لور کړی دا د شپې د مخلوق خدمت کوم د شپې د ورځې د مخلوق خدمت کوم او د شپې د الله عبادت کوم د ټول شپه الله تعالی درب سره راز او نیاز کوم درب تعریف کوم درب لوی بیانوم منظور کوم لوی لوی دعاګانې غواړم ما استاد حکمرانانو کې داسې حکمران شته موږ د داسې حکمران چې کله د عمر پشان حکمران ملوشه داغه د گورنر پشان حکمران ملوشه چې د شپې تعلق د رب سره وي د ورځې تعلق د مخلوق د خدمت سره وي ملک پاکستان بچرته مرستو نه پاتېږي او چې داسې حکمران چې د شپې هم عیاشانی دي د ورځ هم عیاشانی دي د شپې هم ګډاګانی دي د ورځ هم ګډاګانی واسه تاسو نه تاسو کوم دا ملک به ترقیو کی بیا دا خو درب عذاب لته چې کم دینو دعوت ورکې وای چې شپه می تقسیم کړي ورځ می تقسیم کړي دا شپې الله عبادت کوما نو ځکه چې کم دینو د شپې ز بهر نه راوځم وای درې می اعتراض در باندې دا کوي چې دې چې کلا میاش کې یو چوټي کې څه وجره وای چې زما یو جوړه خادم نه لرم یو جوړه لرم ناغا سخاشي نو هغه ز او با سما وین زما جوړه می هم غټه ده بیا غنور ته خورکما هغه وجه شي نو دا وینځلو د وجنه رانو نچوړولو د وجنه هغه گونجي شوی وي نو بیا چې کله وجه شي نو اون خلما داغې نه هغه گونج ختم کړ داغې نه هغه گونج کله ختم شي نو بیا واچو ما بیا بهر راوځم وای دی وای چې سلورم دارې چې د پکال کې یو پیر به هو شکی سوجدا وای اوجی کله کافرانو حضرت خبیب رضی الله عنه د مکه مکرمه په ځمکه باندې اونیو د بدن غوښې ته پرې کړې نو د چغي وهالي حضرت خبیب رضی الله عنه چغي وهالي د بدن نه وینه روانه ده په دغه ټیم کې د کافرانو ورته اے خبیبا ته په دې ځای باندې د نبی عليه الصلاه والسلام د مرګرتیا نه لاس اوینځه اوای چې د نبی عليه الصلاه والسلام مرګره نه نعوذ کاش چې زما په دې ځای باندې نبی عليه الصلاه والسلام وې خو چې زنه وې هغه ورلا جواب ورکوي اے کافرانو تاسو خدا وای چې زدا ویم چې زما په دې ځای باندې رسول الله موجود وې زدا هم نشم برداشت کوله چې زما د پیغمبر تخبو کې د غنه لاړ شي او حضرت خبیب دی په خپل کور کې په آرام او په سکون سره ناس دا هم زنه شم برداشت کوي خبیب رضی الله عنه یو چغه وهلا کافرانو برا تړلې او ددا غشو انبار په د باندې شروع شو حضرت خبیب رضی الله عنه په دغه حالت کې وفات
وی بیهوشی را باندې داسې راشي چې اسنا چرته قیامت کې ما طرف وای چې اے سعیدا کله چې کافرانو حضرت خبیب رضی الله عنه شهید کو په حق موقع باندې ورسره ته هم موجود وي تا هم د هغه په شهادت کې حصہ اغستې وه یریږم چې اسنا رب را لدا ټول اعمال خراب نکي داغي د وجه نه په ما باندې بیهوشي راځي عمر فاروق رضی الله عنه او فرمایل یا الله شکر دې چې زما گورنر کم چې ما د خلکو د پاره مقرر کړو اپ صحیح مانو کې گورنر دې اپ صحیح مانو کې د قوم خادم دې اپ صحیح مانو کې اسلام او د رسول الله مبارک پیروکار دې زر اشرفی راواغسته او سعید بن عامر له ورکړي وې چې داوات سلبه به خادم اموالی جوړه در سره نشته جوړه بم پیوالي سعید بن عامر غزر اشرفی ځان سره کړ کور تلاله بیبي ته وی امیر المؤمنین زر اشرفی راکړي خو خدینه چې دا د چا سره محفوظ کیدو ورته وی ټیک دا یو کس راوغوښته په کپړو کې بند کړی وی دا والا او دا په دې حبس کې چې څومره ضرورتمن خلک دي دا هر ضرورتمن کور کور ته ورسوا یو څو اشرفی پکې پاتې شوي پاکه دغه کې توکلی دي راوړې او دته حواله کې سعید بن عامر واغست بیبي له ورکړي چې دا کې سورج پس سعید بن عامر رضی الله عنه دا بیبي وي پیسې راواله ځل په یو غلام والو یو وینځه والو صد خوراک سامان براوړو او ورته وي هغه ما محفوظ یقیني داغه کې به ان شاء الله قیامت کې په جنت کې داغه په عوض باندې الله رب العالمین ما تعالی خادمان هم راکې مرتبه به هم راکې عزیزانو دا صحابه کرام رضی الله عنه که حکمرانی دا د الله د پاره کړی دا کمال دې الله رب العالمین له ور کړی د خپل ناموس د خپل عزت پروا نه دا کړی خدای ویل دي چې زما مال هم د الله زما جان هم د الله او ز په خپل باندې زما هر یو شی دا د الله